خاوندان د عقل. سورۃ حجر دا په ترتیب جمعي باندې 15 نمبر سورۃ ده او په ترتیب نزولی دا 50 نمبر سورۃ ده. د سورۃ یوسف نو وروسته نازل شوه ده. الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین. دې کې په ترجمه څو ځله وشو کنه. تلك آیات الكتاب څلور احتمالات مې درته مخکې ذکر کړو. وقرآن مبین او دا قرآن دی مبین لحال المؤمنین والکافرین. دا بیانون کې ده د حال د مؤمنانو د پاره او د حال د کافرانو د پاره. نو د دوړو حالات بیانوي. د دې صورت ربط د مخ کی صورت سره دا ده چې په مخ کی صورت کې په خاتمه کې ذکر د توحید او د دې په فاتحه کې ذکر د قرآن او د توحید ده. په دې ابتدا کې دلته په دې کې الله پاک ته د توحید ذکر کوي او د دې صورت موضوع ده امهال المنکرین بعد الدعوه داخل فی سنت الله تعالی. کافرانو ته مهلت ورکول دا د الله طریقه ده. د دې صورت کلمات 645 دي او حروف 2080 دي. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا یعنی سره د دینه چې دا قرآن واضح دی خو کافران بیا هم نه مني. ربما يود الذين ډیر کرتی یود دوست بغنی الذين كفروا هغه کسان چې کافران دي څه شی به دوست غني. لو كانوا مسلمين لو تمنا یده کاش کې چې دوی مسلمانان وي او یا به دوی دوست غني بل اسلام. دا وداد دا به د قیامت په ورځ عند رؤيتهم خروج العصاة من النار. کله چې دوی د ګناګار مسلمانانو ګوري چې د جهنم نه راوځي نو دوی بل ته چیغې شروع کی چې کاش کې چې موږ مسلمانان وي که ګناګاران مې اوس خو به وتلې وي. نو چې کله ګناګار مسلمانان د جهنم نه راوځي نو دوی به دغه وخت کې دوست ګڼي چې کاش کې موږ مسلمانان وي. دویم ربما يود الذين دا وداد دا مینه به عند النزغه کوي چې کله د دوی نه روح وځي نو په دغه وخت کې به وایي چې کاش کې موږ مسلمانان وي. ها کلمه د رب د تقلیل د پاره او کله د تکثیر د پاره. اکثر علما فرمایي چې للتقلیل دائما. ابن دروسوی فرمایي چې للتکثیر دائما. بعض علما فرمایي چې للتقلیل غالبا وللتکثیر نادرا. بعض علما فرمایي چې للتکثیر غالبا وللتقلیل نادرا. او بعض علما فرمایي چې دواړو ته مستعمليږي لکه ابو حیان نحوی یو ته په بل غلبه نشته کله د تقلیل د پاره کله د تکثیر د پاره. او بعض علما فرمایي چې نه دا نه د تقلیل د پاره ده نه د تکثیر د پاره ده. تقلیل او تکثیر به د خارج نه پکې را فهمي. او بعض علما وایي چې د فخر په ځای کې د تکثیر معنا کوه او چې د فخر ځای نه الته د تقلیل معنا کوه. او بعض علما فرمایي چې دا کلمه د رب لمبهم العدد د عدد مبهم د پاره ده. دا د ابن بازش مذهب ده. دلته د تقلیل د پاره ده. ربما يود الذين كفروا د تکثیر د پاره کده تقلیل د پاره معنا بدا څه نه کوي چې ډیر کراته د تقلیل د پاره ده. ځکه چې ما درته درې معناګانې ذکر کړې درې احتمالات. دوی به دا ارمان کله کوي چې کله ګناګاران د جهنم نه ووځي خو صرف په دغه وخت کې به کوي یا به د ځنکدن په ټیم کې کوي. نو د ځنکدن په ټیم کې کوي نو لږ ارمان شو او که په هغه ټیم کې کوي چې مسلمانان ګناګاران د جهنم نه وځي ارمان لږ شو نو لږ ربما يود الذين كفروا لږ د داسې يود الذين كفروا چې دوست ګڼي هغه کسان چې کافران دي څه شی به دوست ګڼي. لو كانوا مسلمين کاش کې چې موږ مؤمنان وې. ربما يود الذين كفروا چې دوی کفر کړی دی. پسې کفر کړی دی بما يجب به الايمان. کفر په هغه څه کړی دی چې په هغې باندې ایمان واجب دی. او یا کفروا بالکتاب چې کفر په کتاب باندې کړی دی.
علماء لیکي کلمة رب مع کثرتها في كلام العرب لم يقع في القرآن إلا هذه. په کلام د عربو کې کلمه د رب بیخي ډیره مستعملیږي، خو په قرآن کې صرف دغه ځای کې راغلی ده ربما یود الذین کفروا. بیا په دې کلمې د رب کې یو د بصریانو مذهب دی، بل د اخفش مذهب دی. د بصریانو مذهب دا دی چې رب حرف جر دی. موږ په حروف جارو کې په شمه کې همداسې وایو با و تا و کاف و لام و واو منذ مسغله رب حاشا من عدا. نو بصریان ورته حرف جر وایي او اخفش ورته حرف جر نه وایي، بلکې هغه اسم مبني ګڼي په شان د کم. اخفش وایي دا اسم مبني دی لکه کم چې اسم مبني دی. او د اخفش لپاره دلیل دا دی وایي دا رب مبتدا واقع کیږي، لکه رب قتل عار، رب قتل عار، رب قتل دلته مبتدا ده، عار ورته خبر دی. نو مبتدا واقع کیږي، نو چې مبتدا واقع کیږي مبتدا خو اسم لدی وجنه وای دا اسم دی. کله مفعول واقع کیږي لکه رب رجل ضربت، رب رجل ضربت. ګوره د ضربتو د پاره دا رب مفعول به واقع شو او مفعول به اسم واقع کیږي. ها نو د اخفش په نسبت باندې دا اسم مبني دی. نو اعراب د رضی پرایا الرفع على الابتداء فقط. او کچرته ما پکې راشي لکه ربما نو بیا به اعراب محلی نه لري. او د بصریانو په مذهب دا حرف جر دی او د بصریانو مذهب راجح دی. دلیل دا دی چې لو کان اسما لجاز ان يتعدى اليها الفعل بحرف الجر. چې کچرته دا اسم وې نو دا به مجرور د حرف جر واقع کېدې شو، نو برب رجلین به دی ویل شو، حالل کې دا مجرور د حرف جر نه واقع کیږي. دویم کچرته دا اسم وې ضمیر به ورته راځي کېدې شو، حالل کې رب ته ضمیر نه راځي کیږي. کدا اسم وې مضاف الیه به واقع کېدې شو، حالل کې دا مضاف الیه نه واقع کیږي. کدا اسم وې علامات د اسم به پیراتله، حالل کې په دې باندې علامات د اسم هم ناراضي. نو دا حرف جر دی او دا حرف جر چې پچا ور داخل شي نو د دې مجرور هغه به موصوفي او جمله به ورته صفت واقع کیږي. ذرهم یاکلوا، الله پاک فرمای پرې د دوی یاکلوا چې خوراک کوي، یعنی اترکهم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم یعنی اترکهم، پرې د دوی یاکلوا چې دوی خوراک وکي او یتمتعوا او دوی نفع واخلي، ويلههم الامل او مشغول کړي دي دوی لره ارزوګانو، غافل کړي دي دوی لره ارزوګانو. فسوف يعلمون على منتهى مهلتهم. زر دې چې دوی وکوي شي په منتها د خپل مهلت چې هغه عذاب ابدي دی. وما اهلكنا من قريه، او ما ندي هلاک کړي من قريه یعنی من اهل قريه، اهل دیوی قریه الا ولها کتاب معلوم، مگر دا غیر پارا کتاب یعنی اجل معلوم، دا غوی دا پارا نیټه مقرره ده، نیټه د هلاکت ده. ما تسبق من امه من زائد ده، نمخ کیږي هیڅ امت اجلها د خپل نیټه نه، وما یستأخرون او هیڅ امت نورست کیږي د خپل نیټه نه. وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر، الله فرمای دوی ویلي اے هغه انسان نزل عليه الذكر چې پاغه باندې قران نازل شوی دی ستا په ګمان، یعنی بزعمک. دوی خدا نه منله چې په پیغمبر علی السلام قران نازل شوی دی، خدا ته دا ګمان کوي چې پتا قران نازل دی. انک لمجنون، بشک ته چې لمجنون لیونی. نو فکلامک کلام المجنون. لو ما تأتینا بالملائکه، ولتم تراتلن کوي په ملائکو. ان كنت من الصادقين، کته درشتینو نه. ما ننزل الملائکه الا بالحق، الله فرمای موږ نه نازلو ملائکه الا بالحق، یعنی الا بالحکمت الحق. موږ چې نازلو نو حکمت حق وي، ولا حکمت فی جعل الوحی لكل، او په دې کې څه حکمت نشته چې هر چاته موږ وحی ولېګو او هر چاته ملائکه ورولېګو. وما كانوا اذا منظرين، او نه به په دې ټیم کې چې کله زموږ ورته ملائکه پیغمبرانو کو دوی ته دوی بنئ د مهلت ورکړې شو نه.
انا نحن نزلنا الذکر بشک مونږ چې د نازل کړی د قران و انا له لحافظون او بشک مونږ د دې قران د پر حفاظت کوونکیو ولقد ارسلنا یعنی الرسل من قبلك في شيع الاولين یعنی في الاقوام الاولين فمخکنه قومونو کې ما پیغمبران لګلو وما ياتيهم من رسول نبرات لوی ته یو پیغمبر الا كانوا به يستهزئون مگر دوی په دې پیغمبر پر استهزاء کولن كذلك نسلكه هو زمت استهزاء تراجدم دارنګي نسلكه جاری کوم دا استهزاء بواسطه الشياطين د شیطانانو په واسطه في قلوب المجرمين فزون د مجرمانو کې لا يؤمنون به هي زمير نبی عليه السلام تراجدم دوی ایمان نه راوړي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وقد خلت سنة الاولين او په تحقیق سره تیر شوی دا طریقه د پخوانیو یعنی رسوم الاولین بتکذیب الرسل چې هغه د خپل پیغمبرانو تکذیب کړو فلا بد من تکذیب قولک نو استاد قول تکذیب بم کیږي ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فذ کلاو کوم په دوی باندې یو دروازه د اسمان د طرف نه فظلوا یعنی فسوارو دوی وګرځيږي فيه يعرجون چې په دې کې يسعدون خيجي نو جزای مقدره د لا يؤمنو بكم بهم دوی پتا باندې ایمان نه راوړي ولی ایمان نه راوړي لقالوا نخام قبضوا وی چې انما سکرت نششوی دی یعنی سحرت سحر شوی دی ابصارنا زمون پسترګو بل نحن قوم مسحورون بلکې موږ یو قوم چې په موږ سحر شوی دی مخکې ویلي چې په سترګم سحر شوی دی او اوس هم په ټول بدن سحر شوی دی دا اوس دلایل عقلی د الله په توحید ذکر کوي ولقد جعلنا في السماء بروجا ما پیدا کړی په اسمان کې برجونه یعنی یا ستوري وزیناها او خیسته کړی مې د اسمانونو په ستورو باندې للناظرین د پاره د کتونکو پشپکې وحفظناها او دا می ساتلې دي من كل شیطان الرجیم وحفظناها او دا می ساتلې د اسمانونو من كل شیطان الرجیم یعنی من صعود كل شیطان الرجیم و انسان اللئیم ور باندې قیاس ده شیطانی رجیم هم نشي خطه او انسانی لئیم هم نشي ورخته الا من استرق السمع یعنی الا من اراد السمع مگر هغه څوک چې اراده د اوریدو کی نفعت بعه یعنی لحقه د دپسي ملحق شي شهاب مبین لمبر روخانه شهاب لمبا مبین روخانه نو فيحرقه یا وسوځي او يسير غولا في الوادي او یاترنا په دشت کې بلا جوړ شي خلک ویری والارض مددناها ازمکا مددناها یعنی بسطناها طولا وعرضا والقينا فيها رواسي او ما اچولی په دې ازمکه کې غرونه جمع دراسيه د جبل وهو الجبل وانبتنا فيها من كل شيء موزون او مرشن کړي دي په دې ازمکه کې د هر شنه موزون یعنی مقدار ما یکفا و یحتاج الیه الناس دومره اندازه موزون په اندازه کړی شوی یعنی په دومره مقدار چې کفایت کوي او خلک ورته ضرورت لري وجعلنا لكم فيها معايشه او ما پیدا کړی تاسو لپاره په دې ځمکه کې معايشه یعنی اسباب المعيشه اسباب د زندګۍ ومن لستم له برازقين ومن لستم جعلنا لكم فيها معايشه ومن لستم او هغه حیوانات هم پکې پیدا کړی دي لستم له برازقين چې تاسو هغه ته رزق ورکون کې نه یې چې هغه حیوانات او غلامان دي وان من شيء الا عندنا خزائنه نشته په دنیا کې یو شی مگر زمون سره خزائنه یعنی خزائن رزقه خزانه د رزق دي هر شی چې په دنیا کې دي نو خزانه د رزق د الله سره دي وما ننزله او ننزله من دا رزق یا دا خزانه د رزق الا بقدر معلوم مگر په مقدار معلوم وارسلنا الرياح او مالی گلی دی بادون لواقحه بلاربون کی چشه بلاربی اوریز دا ډکی د اوبونا فانزلنا من السماء ماء نمار ورولی د اوریزونه باران فاسقیناکموه نمون خړوبو تاسو په دې اوبو باندې وما انتم له بخازنین
او نه تاسو د دې اوبو د پاره را جمع کوونکی الله پوریز کې را جمع کوي به پتا سره وری وإنا لنحن نحيي ونميت او بشک مون چیو خامخمون ژوند کول کو او مړ کول کو ونحن الوارثون او مون وارثون یو داسمکه به واپس مون ته پاتې کیږي ولقد علمنا المستقدمين منكم فتحقيق سر عالمان يوم المستقدمين منكم في الوجود فاغي خلق باندې چې په وجود کې تاسو نه مخکې دي ولقد علمنا المستأخرين في الوجود او فاغو خلقم زما علم ده چې تاسو نه ورسته موجوديږي په دې دنیا کې وان ربك هو يحشرهم بشک استا رب دوی را جمع کوي انه حکیم علیم بشک الله پاک چې د زیات حکمت او د علم والا ده مخکې بیان د دلایل د توحید دلتم الله پاک بیان د دلایل د توحید کوي ولقد خلقنا الانسان یعنی اول فرد من افراده ما پیدا کړی دی اولنې فرد د انسان الانسان کې الف لام عهدی ده معهود انسان ترنه مراد ده چې اول فرد من افراده اول فافراد د انسان کې چې ادم علیه السلام ده من صلصال د کردوړینا کردوړې پیژنې دا د منګي چې ترنه جوړ شوی دا منګي د څه نه جوړ شوی دا منګي چې مات کې وی ټوټې ته سوې ها کردوړې کنه من صلصال د کردوړینا من حمأ الطين المنتن بدبويه خټه الطين المنتن من حمأ مسنون حمأ خټه المسنون يعني المنتن المتغير قطاده تسه بمعنى كيف المتغير او جمهور علماء معنى كيف المنتن بدبويه خټه خمن صلصال دامي پیدا کړي د کردوړینا من حمأ دا صفت د پاره د صلصالین ده دا کردوړې چې وو قائن من حمأ مسنون دا جوړ شوی د بدبوې خټینو نو یا صفت د پاره د صلصالین کا او یې بدل کا د صلصالین به اعاده الجاری ما پیدا کړي د انسان من صلصالین دا مبدل منه او من حمأ مسنون دا ترنه بدل نو حمأ په معنا د طین د خټې او مسنون د دې دوه معناګانې دي یو معنی د المنتن چې بدبوې خټه ده او دویمه معنی د المتغیر دا د قطاده تاسو معنا ده دریمه معنی درته ذکر کوم د عبد الله ابن عباس څخه دو معناګانې کوم ذکر کنا حمأ په معنا د طین او مسنونی و معنا ده المنتن دویمه معنی ده المتغیر دریمه معنی ده المصور دا د عبد الله ابن عباس معنا ده دا سي خټوا چې هغه ته ما شکل ور کړو خټه می قالب کې واچوله او شکل می ورته ور کړو نو من حمأ مصور چې شکل می ورته ور کړو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه بیا د دې لپاره په استدلال کې د حضرت د یو شاعر مدح ذکر کړه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت حمزه د پیغمبر علیه السلام مدح کوله نو په مدح کې د مسنون کلمه استعمال کړې ده اغر کأن البدر سنت وجهه اغر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د واضحه تندی والا ده کأن البدر سنت وجهه دا سی ولکه د سپوږمۍ سنت وجهه یعنی صورت وجهه دا سی وا لکه د سپوږمۍ چې صورت د مخ نو سن په معنا د صورت نو مسنون په معنا د مصور یو څلورمه معنا یې موکي مسنون یعنی مسبوب فی القالب دا سی خټه و چې په قالب کې اچولې شوی و دا خټه الله پاک فرمایي چې په قالب کې اچولې و دا مسنون صفت د پاره د حمئن ده نو حمئن یعنی توین مسنون داسې خټه چې بدبویا ده یا متغیره ده یا مصوره ده او یا مسبوبه ده په قالب کې اچولې شوی ده نو صفت هم د حمأ کړو دام کولې شي چې مسنون د صلصالین د پاره صفت کوي
من صلصال خو موصوف من حمئن دا ورته یو صفت او مسنونین دا ورته بل صفت. دا کردوړې چې کائن من حمئن، دا کردوړې جوړ شوی د بدبوې خټې نو د خټې نو، دا کردوړې جوړ شوی د خټې نو، او دا کردوړې چې مسنون همغه معناګانې کوي. دا کردوړې مسنون. نو ګوره صفت غیر صریحی مقدم شو چې من حمئن ده، او صفت صریحی دا شاته شو چې مسنون ده. لیکن نقطه په کې وي والجان خلقناه، والجان يعني خلقنا الجان خلقناه، ما أزمر عامله على شريطة التفسير ده. خلقنا الجان خلقناه، پیدا کړه مې ده پیره پیدا کړه مې ده د جن ابو الجن مراد ده. فی الضر المسونی هو ابلیس، ابو الجن هغه ابلیس ده. دا ابلیس می پیدا کړی دی من قبل، یعنی من قبل آدم، مخکې د آدم علیه السلام نه، من نار السموم. نقطه مې درته پرېښوده که نه، ما درته ویلي چې من حمئن دا یو صفت دی د پاره د صلصال، او مسنون دا بل صفت دی. دا صفت یې ولې وروسته کړو د هغه صفت نه؟ وجه دا ده چې صلصال او من حمأ په دې دواړو کې بیان د مادې دی، د جنس د مادې نه دي، او مسنون په دې کې ماده نه ده ذکر شوی، بلکې صفت یا ذکر شوی دی یا هیئت پکې ذکر شوی دی. لدې وجه نه د اول صفت مخکې کړو، دا دویم صفت وروسته کړو. والجان او خلقنا الجان خلقناه من قبل، يعني من قبل آدم، من نار دورنا. السموم يعني نار بلا دخان. سموم هغه اور ته وایي چې لوګي پکې نه، او د امدی اور نه چې لوګي پکې نه تندرم جوړیږي. نو اضافت د نار دی سموم ته، اضافت د عام دی خاص ته. نو یو معنا د السموم ده بلا دخانین، کنه نار بلا دخانین، هغه اور چې لوګي پکې نه، نار عام دی، او السموم نار بلا دخانین، هغه اور چې لوګي پکې نه دا خاص دی. نو اضافت د عام خاص ته. دویمه معنا د سموم ده الريح الحار، ګرم باد چې وژون کوي. دا اکثره د ورځې را الوزي او کله کله د شپې را الوزي. نو من نار دا اورنا السموم، من نار السموم د اور د ګرم باد نه، چې دا ګرم باد کم اور ولي نو د دې اور نه پیدا کړو. نو دویمه معنا د سموم ده الريح الحار. او بعض علما دریمه معنا کوي سموم په معنا د افراط الحر، ډیر تیز ګرم. نو اضافت بل قبلی د اضافت د موصوف نه صفت تبیا. من نار السموم یعنی النار المفردة الحراره، دا سی اور چې حرارت انتها ته رسیدلې. عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي رؤيا المسلم جزء من 70 جزء من النبوه. د مسلمان سړي خوب دا د نبوت او یایم جز ده. وهذه النار دا د دنیا اور چې ده جزء من 70 جزءا من السموم التي خلق منها الجان، دا او یایم جز د هغه اور ده چې دا غینه پیریان پیدا شوی دي. نو دا چې اویا چنده تیز کې، نو د دین الله ابلیس جوړ کړی دی. واذ قال ربک واذكر اذ قال ربک، الله پاک فرمایي یاد کا هغه وخت، اذكر اذ قال ربک، دا وخت یاد کا. او تذکیر د وخت دا ادخل دی په تذکیر د ما وقع فيه کې، هغه چې وخت درته یاد شي، هغه حادثات حوادث درته ټول یاد شي. واذ قال ربک، الله پاک په وصف د ربوبیت ذکر کړو، او که ضمیر د پیغمبر علی السلام ته مضاف کړو، علتیت ته اشاره کوي. واذ قال ربک، فهغه وخت یاد که هغه وخت چې او فرمایل ستا رب للملائکه، ملائکه د زمکو ملائکه، للملائکه الارضی انی خالق یعنی فيما سياتي، زه په آینده کې پیدا کوم بشرن یعنی انسانا، یو انسان من صلصال دا متعلق دی تر خالقون پورې، پیدا کوم د کردوړي نه، او دا کردوړي چې د من حمئن یعنی کائن من حمئن، دا بکاینی د خټینه. مسنونین کې هغه تقدیرات لګوي
مسنون یعنی منتن یا متغیر یا مصور یا مسبوب فی القالب، یہ صفت د پاره د حمئن کوي، یہ صفت د پاره د صلصالن کوي. فاذا سويته چې کله مې دا برابر کړو ونفخت فيه من روحي او کوم کړو پکې من روحي اضافت تشریف د پاره د روح، فقعون اغرزګ تاسو د تساجدین فسجده د تعظیم. فسجد الملائکه كلهم اجمعون، نو سجده وکړه ملائکو ټول. فسجد الملائکه سجده وکړه ملائکو. نو دلته اوس یو څو جملې مقدرې دي. فسجد فصیحیه ده، اصل کې داسې ده. فخلقه د یوه جمله، فسواه د دویمه جمله، فنفخ فيه من روحه د دریمه جمله. فسجد الملائکه، نو بیا سجده وکړه ملائکو. كلهم یعنی لم یشذ احد منهم، یوه ملائکه هم پاتې نه شوه. یوازې د ځمکو ملائکو سجده ونه کړه، بلکې تمامو ملائکو سجده وکړه. اجمعون دی ټولو، یعنی بلا تقدیم و تأخیر. اجمعون دا مطلب چې هیڅ تقدیم و تأخیر پکې نه و. فرا فرمای لاجمعین دلاله علی الاجتماع فی وقت الفعل. اجمعین په دې دلالت کوي چې یقدم سجده وکړه، تقدیم و تأخیر پکې نه و. الا ابلیس، مگر ابلیس ونه کړه. ابلیس من الابلاس د دې معنا د نا امید. ابا دا جمله مستأنفه ده، کیفیت د عدم سجدی بیانوي. د استثناء نه کیفیت د عدم سجدی رو فهمیدو. نو الا ابلیس، ابلیس ونکړه، نو دا استثناء د اثبات نه ده، او استثناء د اثبات نه نفي وي، استثناء د نفي نه اثبات وي. نو اوس دلته نفي ده، نو د دې عدم سجود کیفیت څه؟ نو الله فرمای ابا د انکار وکړ. دا رنګ په دې کې یو خو فائدہ پکې کیفیت د عدم سجدې ده، او دویم په دې کې دفع د توهم ده، چې دا عدم د سجود به د تردد سره کې دې شی متردد. نو الله فرمای چې نه، تردد نه، مع الاباء والاستكبار، انکار کولو کبر کولو. ابا ان یکون مع الساجدین، نو د انکار وکړو د دې خبرې نه چې د سجده کوونکو نشي. قال ابلیس، قال یا ابلیس، دا جمله مستأنفه ده. سائل سوال کړو چې فماذا قال الرب عند ابائه، د چې کله انکار وکړو نو الله څه فرمایل؟ نو الله جواب ورکړو چې الله پاکو فرمایل چې یا ابلیس مالک، یعنی ایو سبب لک، څه سبب استاد لپاره الله تكون فی الله تكون، څه سبب استاد لپاره په دې خبره کې چې تنشوي د سجده کوونکو سره. قال ابلیس ورته وای لم اكن لاسجد، لم د لپاره د تاکید د نفي ده، نه مزه چې سجده وکم لبشر یو انسان ته، خلقته دا ورته دلیل ده، ځکه دا پیدا کړی دی من صلصال من حمأ مسنون. قال فخرج منها، وزد د اسمان نه، ها ضمیر اسمان ته راځي دی. دویم ها ضمیر زمرة الملائکه ته راځي دی، وزد ډلې د ملائکو نام، او د ملائکو د ډلې نه وتل مستلزم دي د اسمان نه وتل لره، چې په اسمان کې اوسېږي نو د ملائکو په ډله کې به فإنك رجیم، بشکت چی رجیم یعنی مرجوم. مرجوم معنا مطرود من کل خیرن، د هر خیر نه شړلې شوی. څوک چې شړلې کیږي په کانو وشتلې کیږي، نو دلته معنا د شړلې شوی ده، اصلي معنی د په کانو وشتلې شوی مرجوم کنه. خو څوک چې شړلې کیږي هغه په کانو خلق ودي، مطلب دا دی چې شړلې شوی د هر خیر نه، نو کنایه ده، او یا په خپل حقیقت پرې ده. فإنك رجیم یعنی مرجوم بالشهب، تب په لمبو وشتل کېږي. نو دا د توحید چې د نبی اخر زمان په زمانہ کې به ته په لمبو وشتل کېږي. ګوره دې لعین په اور فخر وکړو چې په دنیا کې زه د اور نه پیدا یم. الله پاک د سزا دا مقرره کړه چې دا به د اور په لمبو وشتل کېږي. وإن عليك اللعنة، وبشك فتابن لعنت الى يوم الدين، ترز د انصاف پورې، ترز د دین پورې، ترز د جزاء پورې. فتاب لعنتي ترز د جزاء، ورځ د جزاء ورځ د قیامت کا کنه، یعنی د قیامت ترز پورې پتا لعنت ده. دا قیامت د ورځې نه بعد به پتا لعنت نه،
تاسو ورته جواب ورکړئ چې الی یوم الدین په عرف کې د دوام لپاره مستعمل دي، یعنی علی الدوام به پتا باندې لعنت دي. دویمه دا ده چې الی یوم الدین تر ورځ د جزا پورې. ورځ د جزا خو دایمه ده کنه، ورځ د جزا. ولې دا جهنم کې چې کافران پراته وي، چې څومره پراته وي تر هغې پورې دا ورځ د جزا ده. نو ورځ د جزا غیر منقطعه ده، دایمه ده. نو په د لعنتم همداسې دایم غیر منقطع شو. الی یوم الدین قال ربي فانظرني. نو ویل دي ابلیس فا د پاره د جزا د شرط ورته مقدر دی. اذا جعلتني رجیما، چې زه دې کله رجیم کړم، فانظرني نو ما ته مهلت راکا الی یوم یبعثون، تر هغې ورځې پورې یبعثون چې دوی د قبرونو راوځي. یبعثون یعنی آدم و ذریته للجزاء، چې د جزا د پاره د قبرونو راوځي. د دې لعین مقصد دا و چې د مرګ نه خلاص، چې د قیامت تر ورځې پورې زه ژوندی شم، نو د اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ کې به هم زه مړ نه شم. نو چې دلته مړ نه شم نو د مرګ نه به خلاص شم، ځکه د قیامت نه بعد خو مرګ نشته، نو زه به د مرګ نه خلاص شم. قال الله پاک ورته وفرمیل چې نه، هغې ټیمه پورې خو تا ته ژوند نه در کوم، د ورځې د قیامت پورې چې خلک د قبرونو راپورته کېږي. د اسرافیل علیه السلام تر دویمې شپېلې پورې د ټیم وغوښتو. دویمې شپېلې چې د دویمې شپېلې پورې دی ژوندی پاتې شي، بیا خو مرګ نشته، نو مطلب یې دا و چې په ما مرګ را نشي. قال الله پاک ورته وفرمیل فانک من المنظرین، بېشکه ته د هغې خلکو نه یې چې مهلت ورکړی شوی دی، یعنې ته د هغوی تابع. چاته چې ما مهلت ورکړی دی ته د هغوی تابع. نو دا اخبار بالانذار المقدرې دی، د دوی دعا قبوله نه شوه. چاته چې ما مهلت ورکړی دی تر کومه ټیمه پورې ته به د هغې خلکو نه یې. نو په هغې خلکو ته کې چې ته ور داخل شو، نو د اسرافیل علیه السلام د اولې شپېلې سره به ته مړ کېږي. الی یوم الوقت المعلوم، چې هغوی ته ما مهلت ورکړی دی تر ورځ د وقت معلومه پورې، یعنی وقت النفخة الاولى وعلیه الجمهور. دنیا ته الله د اولې شپېلې پورې ټیم ورکړی دی، نو د اولې شپېلې پورې به تا ته ټیم وي. علما فرمایي چې د اولې او د دویمې شپېلې په مابین کې 40 کاله دي. قال ربي بما اغويتني، بعد سببیت لپاره ده او ما مصدریه ده، یعنی بسبب اغوائک ایایا، په سبب د دې چې زه تا بېلارې کړم. لأزینن مفعول به ورته مقدر دی، زه به ښایسته کوم ګناهونه. لهم هم ضمیر اولاد ته راجع دی. ښه لهم یعنی للذریة، د ذریت ذکر مخکې نه دی شوی، خو د کلام نه رافهمېږي. نو زه به ښایسته کوم د دې ذریت دپاره، المفهوم من الکلام، چې د کلام نه رافهمېږي دا ذریت. نو دوی ته به زه ښایسته کوم. څه شی به ورته ښایسته کوم؟ فی الارض، په دې ځمکه کې به ورته ښایسته کوم. الاعمال السیئه، خراب اعمال به زه دوی ته ښایسته کوم. ولأغوینهم اجمعین، او خامخا به زه دوی ګمراه کوم ټوله، بتمامها الا عبادک منهم المخلصین، مگر هغه بندگان ستا چې د دوی نه دي المخلصین، خالص کړي شوي، نو په هغوی به زما زور نه رسېږي. قال هذا، وفرمایل ورته الله پاک، هذا دا ایمان چې دی، یو احتمال پکې دا دی، هذا دا ایمان چې دی، صراط، او یا دا تخلص د مخلصینو چې دی، دا خلاصېدل د مخلصینو چې ده، چې دا مخلص خلق به د ده نه الله په خلاصوي. تخلص المخلصین من اغوائک، صراط دا لاره ده، علی تفضلا و احسانا، دا خوونه د لارې ده په ما باندې، مستقیم برابره. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بېشکه زما بندگان چې دي نشته دی ستا دپاره په هغوی باندې څه غلبه. الا من اتبعک من الغاوین، مگر هغه څوک چې ستا پیروي کړې ده د سرکشانو نه. دې ظالم قسم وکړو چې لأغوینهم اجمعین، ټول به ګمراه کوم. د قیاس کړی و چې په اسمان کې آدم علیه السلام ته ما دوکه ورکړه، نو په ځمکه کې خو په طریقې اولا دوکه ورکولی شي. وان جهنم لموعدهم اجمعین، او بېشکه جهنم چې دی وعدهګاه د دوی ده د دې ټولو دپاره. لها 7 ابواب، د دې جهنم دپاره 7 ابواب، یعنی 7 اطباق، و طبقات دي ورته.
اطباق یعنی طبقات و طبقات دي. ابن جریج به د دې و طبقات نمونه ذکر کړی دي. جهنم پدې کې به اهل التوحید ته الله عذاب ورکړي. جهنم د اوله طبقه ده. دویم لظوا ده، دې کې به يهودو ته الله عذاب ورکړي. ګناګار مسلمانانو ته به جهنم کې عذاب ده، اوله طبقه ده. او لظوا پدې کې به يهودو ته عذاب دي. او حطم پدې کې به نصاراو ته عذاب دي، دا درېمه طبقه ده. او سعیر پدې کې به صابئین ته عذاب دي، نجوم پرستو ته. او سقر هغه کې به مجوسو ته عذاب دي. او جهنم دې کې به مشرکین ته عذاب دي. او هاویه دا ومه طبقه ده، پدې کې به منافقانو ته عذاب دي. نو دا و طبقات دي. لكل باب منهم، لكل باب یعنی لكل طبقه، د هر طبقې لپاره منهم د اتباع د شیطان نه جزء یعنی نصیب، مقسوم یعنی مقرر. د هر طبقې لپاره یو برخه مقرره ده. ما د طبقې ذکر کړی کنه چې کومه طبقه کې به کم څوک پروت. ان المتقین من الكفر والشرك، هغه خلک چې د کفر او د شرک نه ځان ساتي، فی جنات و عیون، هغوی به په باغونو چینو کې وي. ادخلوها، دا حال ده بتقدیر القول، یعنی یقال لهم ادخلوها، دوی ته به ویلی شي چې دې جنتونو ته داخل شئ. بسلام د متلبسن پورې تعلق لري، د ادخلو د ضمیر نه حال ده. حال دا چې متلبس یې بسلام من الله، د الله په سلامونو، الله بدر باندې سلامونه کوي. یا بسلام من الملائکه، او یا بسلام من بعضکم علی بعض. آمینین، حال دا چې تاسو به په امن یې، د ولګي او د مرګ او د ویرینم. ونزعنا ما في صدورهم من غل، او اوستلا یعنی و بباسو، خو په مازی باندې تعبیر الله پاکی تحقق د وقوع ته اشاره کوي. ما اوستلا هغه چې د دوی په زونو کې ده، د دوی په سینو کې ده، من غل د حسد نام. اخوانن حال واقع شوه ده. حال دا چې دوی به ورونه اعلی سرور، دم حال ده. حال دا چې دوی په تختونو باندې متقابلین، یو بل ته مخامخ. لا یمسهم، نبرسیږي دوی ته فیها په دې جنتونو کې نصب ستړیواله، وما هم منها بمخرجین، او نه به دوی د دې جنتونو نه ویستلی شوي. نبئ عبادی، زما بندگانو ته خبر ورکم. اجمال د پاره د ما قبل ده، مخکې وعد او وعید ذکر شو، نو هغه د وعد او د وعید اجمال ده. خبر ورکه زما بندگانو ته انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. انی انا الغفور الرحیم پدې کې وعد، وان عذابی هو العذاب الالیم پدې کې د وعید اعاده وشوه. فضلک ما سبق من الوعد والوعید، اجمال د پاره د ما قبل ده چې کوم مخکې وعد او وعید الله پاک ذکر کړو. انی انا الغفور الرحیم، انا کې دوه احتمال دي، یا خدا مقتضی ثانی ده او یا تاکید ده د پاره ده مخکې، یا ضمیر د متکلم، او یا ضمیر فصل ده. درې احتمال پکې دي، یا مبتدا ده، یا تاکید ده، یا ضمیر فصل ده. انی انا الغفور لمن تاب الرحیم علی المؤمنین. په ذکر د مغفرت کې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې لیس المراد بالمتقین من یتقی جميع الذنوب. دا مخکې چې کوم متقین ذکر شو چې ان المتقین فی جنات و عیون، هلته ما درته تقدیر لګولې و من الکفر والشرک. نو ټول دنیا مسلمانان مې درته پکې داخل کړي، عام مسلمانان. د تقوا خو درې مراتب دي کنه، نو هغه اوله مرتبه د تقوا چې په ټولو مؤمنانو کې ده، نو هغه مراده ده. وجه دا ده چې ان الغفور الرحیم ورته قرینه ده. دا دویمه مرتبه د تقوا او دریمه مرتبه د تقوا نه ده مراده، ځکه هغوی ته بیا د مغفرت څه ضرورت دی؟ هغوی خو ګناه نه ده کړې، د ګناه نه ځان ساتلی دی. نو دا اوله مرتبه د تقوا مراده ده. انا الغفور، زه غفور یم. نو اوله مرتبه د تقوا په ان المتقین کې مراده شوه چې من الکفر والشرک دی. فانی انا الغفور الرحیم، په دې وروسته وعید کې الله پاک داسې وایي ان عذابی هو العذاب الالیم. دلته د بیا داسې ونه ویلې، مخکې ویلي چې انا الغفور الرحیم، او دلته وروسته نه وایي چې انا المعذب المؤلم، زه عذاب ورکوونکی او درد ورکوونکی یم. انا المعذب المؤلمون وایي، ترجیح لجانب الوعد على الوعید. وعد ته ترجیح په وعید ده. ابن جریر د یو صحابي نه روایت کوي
هغه فرمایي چې اطلع علينا رسول الله صلی الله علیه وسلم من الباب الذي منه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یوې دروازې نه راښکاره شو فقال الا اراكم تضحكون ایا زه تاسو نه ګورم چې خاندئ بیا لاړو چې لاړو بیا راغلو او راته وی فرمایل چې انی لما خرجت زه چې کله تاسو نه لاړم تاسو مې د خندان منع کړی نو ماته جبرئیل علیه السلام راغلو او ماته ویل چې ان الله یقول لم تقنط عبادي زما بندگان ولې نه امید کوي پرې چې خاندي نو ان عذابي نو ترجیح د جانب الوعد ته په وعید باندې وان عذابي هو العذاب الالم او زما عذاب چې دی هو العذاب الالم عذاب دردناک دی بخاری او مسلم شریف کی حدیث ته ابي هريره رضی الله عنه فرمایي ان الله سبحانه خلق الرحمه يوم خلقها 100 رحمه الله سل رحمت پیدا کړ نه نبی د ځان سره وساتل او یو رحمت دنیا ته را لېږل دي نو کچرته کافر خبر شي د الله پاک رحمتونو چې د الله د ځان سره ساتلی د الله د رحمت نه به کافرم نه امید نشي او کا مسلمان خبر شي د الله په هغه عذابونو چې الله د ځان سره ساتلی دي نو ځان به په امن باندې د الله د عذاب نه ونه غلي ونبئهم او خبر ورکړه دوی ته عن ضيف ابراهيم د ملمنو د ابراهيم عليه السلام نام وکانه لقصره 4 ابواب د ابراهيم عليه السلام د میمان خاني 4 دروازې وي ونبئهم عن ضيف ابراهيم او ته خبر ورکا عن ضيف په اصل کې مصدر ده دلته ترینه ملمانه مراد دي د ملمنو د ابراهيم عليه السلام نه تدوی ته خبر ورکا ابراهيم عليه السلام ډیر ملما دوستو د خپل حجرې لپاره 4 دروازې مقرره کړې وي هر طرف ته یو دروازه وا د دې لپاره چې د ملمنو نه لار ورکنش او د تب ابد بیفان ویل اذ دخلوا عليه اذكر اذ دخلوا عليه یا هغه وخت چې د ملمانه د تورغلو فقالوا سلاما یعنی سلمنا عليك سلاما قالوا فرمایل ابراهيم عليه السلام ورته ان منكم وجلون یعنی خائفون مستاسو نویریګو ولې تر نویریدو دلیل درته یاد ده ډوډۍ نه خوړه د ملمنو کنه مخکې صورت کې تیر نو ډوډۍ نه خوړه نو ورته وی فرمایل چې مستاسو نویریګو قالوا لا توجل مو ویریګا ان نبشرك في معنى التعليل للنهي علت د پاره د نه دی ولې مو ویریګا ان نبشرك بشکم تا تزیر درکو بغلام تنوین د تعظیم د پاره دی یعنی غلام عظیم القدر داسې هلک او بچی چې د ډېر غټي مرتبه والا وي علیم یعنی ذی علم کثیر د ډېر علم والا وي قال ابشرتمونی استفهام د تعجب د پاره دی آیات سما تزیر را کوي علا په معنا د معد مع ان مسنی الكبر سره د دینه چې ما ته رسیدلې د بوډاواله زه د یو شلو کالو فبما تبشرون یعنی بأي شيء تبشرون قالوا بشرناك بالحق يعني بالامر المحقق لا محاله مونږ ته زیره درکړې ده په داسې یو امر باندې چې هغه خامخا کیدونکې ده فلا تكن من القانتين تمکی غدنا امیدنا قال ومن يقنط استفهام انکاری ده یعنی لا يقنط نه امید کیږي د الله د رحمت نه الا الضالون یعنی الکفره کافران نه امید کیږي قال فما خطبكم ايها المرسلون کو فرمایل ورته ابراهيم عليه السلام فما خطبكم یعنی ما امركم څه د حال تاسو ايها المرسلون ایر علی گله شو ملائکو قالوا انا ارسلنا دوی ورته ویل چې بشکه مونږ را لګلې شو یو الى قوم مجرمين الى اهلاك قوم مجرمين هلاکولو د قوم تداسي قوم چې هغوی مجرمان دي الا استثناء منقطع ده لكن آل لوط لیکن اولاد د لوط علیه السلام به مونږ بچو اولاد د لوط علیه السلام استثناء منقطع شو لكن آل لوط لیکن بچو به آل لوط فکدا استثناء د مجرمین نشي د صفت د جرم نه کوي نو که صفت د جرم ملحوظ کوي به استثناء منقطع ده ځکه آل لوط مجرم نه او که د ضمیر د مجرمینو نه استثناء کوي بغیر د لحاظ د صفت د جرم نه خالی هغه ضمیر د مجرمینو هغه مستثنا منه کوي او الا دا ترنه استثناء کوي نو بیا به استثناء متصل وي
الا آل لوط یعنی لكن آل لوط استثناء منقطع شو نو په استثناء منقطع کې دا آل منصوب دی د سیبوی په مذهب منصوب بما قبل الا پدې کې ما قبل د الا عمل کړی دی لکه په استثناء متصله کې ما قبل د الا په ما بعد د الا کې عمل کوي نو په منقطعه کې به ما قبل د الا په ما بعد د الا کې عمل کوي او بصریان وایي چې الا په معنا د لکن ده وهي ناصبه النصب لكن دا د لکن په شان باندې دا الا دا لکن په شان باندې نصب ورکوي نصب لكن د دې خبر غالبا مقدري لکه جاءني القوم الا حمارا يعني لكن حمارا لم يجئ مدلتم دا سره لكن آل لوط لا يهلكون آل د لوط علیه السلام چې دی هغوی به نه هلاکېږي او د کوفیانو په مذهب الا په معنا د سوا ده الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين بشک مون نجات ورکوونکي او دوی ته ټولو ته الا امرأته مستثنى من الضمير المجرور في لمنجوهم د دې هم نه دا استثناء ده دوی ټولو ته نجات ورکو الا امرأته مگر د خځې ته به نجات نه ورکو کته اعتراض وکړي چې دا خو استثناء من الاستثناء شو نو استثناء من الاستثناء چې کله حکم متحد بیا نه ده جایزه لکه یو سړی وایي انت طالق ثلاثا الا اثنين الا واحده نو هغه استثناء بیا نه ده جایزه چې کله حکم یو وي او دلته حکمین دو دي ځکه آل لوط الا آل لوط د دې تعلق د ارسلنا سره دی او الا امرأته د دې تعلق تر منجوهم سره دی الا امرأته قدرنا یعنی حکمنا علیه من پاغي فیصله کړی دا انها لمن الغابرین چې دا بشک دا چې دا د باقیینو نه ده په دې معذبینو کې فلما جاء آل لوط المرسلون چې کله راغله قوم د لوط علیه السلام ته المرسلون ملائکه را لګلې شوی ملائکه قال انکم قوم منکرون نو فرمایل ورته لوط علیه السلام بشک تاسو یو قوم منکرون یعنی تنکرکم نفسی وتنفر منکم تاسو ناشنا قوم زم نه پیژنم قالوا بل جئناك یعنی ما خل قالوا بل جئناك تاسو قوم منکرون داسې یو قوم چې ناشنا علما فرمایي چې په هغه وخت کې ویلي چې کله د لوطیان د قوم راغلو په دیوالو راوخته او لوط علیه السلام یوازې مقابله ته ورته ولاړو چې زما د ملمنو به عزتي بنه کوي او دا ملایکه کلارې کمره کې ناشتي وي خوځېدیم نه نو چې نه خوځېدي نو لوط علیه السلام ورته وایي چې تاسو ناشنا خلک نه لکه دفاع خو را سره وکړئ نو قالو دوی ورته وایي چې ما خلینا بینک و بینهم معطوف علیه اوس مقدر کړ ما تاسو او دا قوم یوازې نه پریخي بل جئناک بما كانوا فيه يمترون بلکې موږ راغلی یو تا ته په هغه څه باندې كانوا فيه يمترون چې دوی په کې شک کوونکي موږ عذاب راوړی دی واتیناک بالحق او موږ تا ته راتلل کړي دي په حق عذاب باندې وإنا دا تاکید د پاره د ما قبل دی بشک موږ رښتینی یو فاسر باهلک نو د شپې په بوز خپل اهل دی بقطع من الليل دا ورته تاکید دی یا تجرید دی ځکه اسرام د شپې تک ته وایي واتبع ادبارهم او تدخلوا بچیو پس شاته ځه ولا يلتفت منكم احد او شاته دی نګوري پتا څو کې یو څوک هیڅ څوکم چې شاته عذاب ونګوري او یا ولا يلتفت منكم احد هیڅ څوک دی شاته نه پاتې کیږي نو التفات مجاز د تخلف نه کوي وامضوا حيث تؤمرون او هغه طرف ته ځئ کوم طرف ته چې تاسو ته امر کړی شي وقضينا اليه يعني واوحينا ما وحي وکړه الیه دی لوط علیه السلام ته ذالک مبهم دی الامر دا ورته تفسیر دی الامر د دې ذالک نه بدل واقع کا ما ورته د دې عذاب وحي وکړه چې ستا په قوم عذاب راځي ذالک الامر دا موصوف صفت یا بدل مبدل منه یا معطوف عطف بیان دا مفسر مبهم ان دابر هؤلاء ما ورته د دې امر وحي وکړه چې ان دابر هؤلاء چې بیخ استاد د قوم مقطوع دا بغتیږي مصبحین په هغه وخت کې چې دوی په سبا کې داخليږي د سبا په ټیم کې بدوي د دوی بیخ غوتیږي په وخت د سبا
وجاء اهل المدینه هذا مقدم وقوعا، دا واقعا مخکنه ده و په ترکیب دلالت نه کوي. وجاء اهل المدینه اوراغل اهل د مدینه یستبشرون چې دوی یو بل تزیری ورکول، خوشاله و چې داسې مراهق لکان ته د لوط علیه السلام کور ته میلمانه راغلي دي او هغوی نه به موږ اوس غلط خواهش پوره کوو. قال ان هؤلاء، نو او فرمایل ورته لوط علیه السلام بېشکه دا زما میلمانه دي، ضیفي مصدر مضاف دی، دا زما میلمانه دي، فلا تفضحون، نو تاسو ما مه خفه کوئ، واتقوا الله او د الله نه ویریږئ، ولا تخزون او ما مه رسوا کوئ. قالوا نو دوی ورته ویلي اولم ننهک، یعنی علم نتقدم الیک وننهک، معطوف علیه مقدر دی، آیا تا ته مخکې موږ نو راغلي او ته موږ منع کړی وي عن العالمین، یعنی عن اجارتهم، عن اجارت العالمین، د پناه ورکولو نه عالم ته موږ تا ته نه ویلي چې چا ته به پناه نه ورکوې، هر څوک چې راځي موږ به ترېنه خپل غلط خواهش پوره کوو. مخکې هم داسې و چې لوط علیه السلام به د خپل طاقت مطابق خلق ترېنه څارول. قال هؤلاء دا مبتدا ده، بناتی یعنی بنات قومی، فتزوجوهن، دا زما لورګانې دي، یعنی زما د قوم لورګانې دي، فتزوجوهن، دا په نکاح کوي. ان کنتم فاعلین، جزا ورته مقدره ده، فهو خیر لکم. لعمرک، الله پاک زموږ د پیغمبر په عمر قسم کوي. لعمرک اے محمد، استا په عمر مې دې قسم. عبدالله ابن عباس سے فرمائی ما خلق الله وما زرع وما برأ نفسا اکرم علیہ من محمد، اللہ په خپل مخلوق کې د محمد علیہ السلام نه بل معزز ترین انسان نه پیدا کړی. وما سمعت الله سبحانه اقسم بحیات احد غیره، ما هیڅ څوک نه دی لیدلی چې د پیغمبر علیہ السلام نه بغیر الله پاک د بل چا په ژوند قسم کړی. دلته د محمد علیہ السلام په ژوند قسم وکړو. لعمرک اے محمد، استا په عمر مې دې قسم. الله پاک فرمایي انهم لفی سکرتهم، بېشک دوی په مستۍ د ګمراهۍ کې، یعمهون مدهوش دي. فاخذتهم الصیحة، نو ونیول دوی لره چیغې مشرکین د اشراق په ټیم کې. مخکې راغله مصبحین او دلته راغله مشرکین، نو هلته د مصبحین سره قید ولګوئ ابتداء، او دلته د مشرکین سره قید ولګوئ انتهاء، یعنی عذاب د سبا نه شروع شو تر اشراقه پورې، انتهای په اشراق شو. فجعلنا عالیها سافلها، نو ما وګرځوله عالیها، دا مفعول اول دی، ها ضمیر مدینې ته راجع دی، بره طرف د دې مدینې، سافلها لاندې شو، نو بره طرف یې لاندې شو. وامطرنا علیهم حجارة، او ما راورول په دوی باندې کاڼي، من سجیل، یعنی من طین متحجر، د هغې خټې نه چې تیږه شوې وه، جهنمي خټه وه او تیږه ترېنه جوړه شوې وه. ان فی ذلک لآیات، بېشکه په دې کې لعلامات، علامې دي، للمتوسمین، دا صفت دپاره د آیات دی، یعنی للمتفکرین، د هغې خلکو دپاره دا دلایل دي، علامې دي چې هغوی فکر کوي. وانها، بېشکه المدینة المهلکه، دا هلاک شوی کلی د لوط علیه السلام، لبسبیل، دا په لاره کې راځي، مقیم ثابت دی، دا په لاره کې ثابت دی، په لاره کې موجود دی، خلق په دې لاره تیریږي. ان فی ذلک، بېشکه ان فی ذلک، په دې عذاب کې، لآیة، یعنی لعلامة، په دې کې علامه ده، للمؤمنین، دپاره د مؤمنانو. وان کان اصحاب الایکة، ان مخفف دی د مستقلنا، انه کان اصحاب الایکة، شان دا دی و اصحاب د ځنګل قوم د شعیب علیہ السلام، دا ظالمانو. فانتقمنا منهم، نو ما د دوی انتقام واخیستو. وانهما، او بېشکه دا دواړه، دا قریه د سدوم او قریه د ایکې، د لوط علیہ السلام قریه او دا د ایکې والا، دا د ځنګل والا، لبامام، دا په مخه کې دي چې سړی شام ته ځي نو دا ورته په مخه راځي، مبین ښکارم. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، او په تحقیق سره نسبت د دروغ کړو اصحاب الحجر، اصحاب د حجر، المرسلین د پیغمبرانو. اصحاب الحجر یعنی قوم الصالح،
د صالح علیه السلام قوم چې دې ته سمودیان ویل. اصحاب الحجر نه دا سمودیان مراد دي. تکذیب کړو سمودیانو المرسلین د خپل پیغمبرانو، یعنی د صالح علیه السلام تکذیب کړو، او د یو پیغمبر تکذیب دا د ټولو پیغمبرانو تکذیب دی. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې د تبوک په غزوه کې چې کله مسلمانان په لار روان وو نو استقوا من میاه الابار التي كانت تشرب منها ثمود. هغه سمودیانو چې کوم چینوا او داغه نه به دي سمودیانو وبس کړي، نو مسلمانانو داغه نه وبوس کړي او ډېر کلاند کړو او ترکاریم ترنه په حقړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا ترکاریم چې په دې وبو په کړه دا ترکاری واړوي او خامه ته ورته، او دا وډم چې لاندې کړي دي دم او خامه ته ورته، او به ورته فرمایلی او بل چینه ورته خو د چې د دې چینه نو وبوسته هغه ته بدا ناقه ورتله، ناقه د صالح علیه السلام او خد صالح علیه السلام. وآتیناهم آیاتنا. الحجر واد بین المدینه والشام، د مدینه او د شام په مابین کې یو ځای دی. دلته د صالح علیه السلام قوم اوسېدو چې سمودیان دي. وآتیناهم آیاتنا، ما دوی ته ورکړي خپل آیات. دوی ته خو یو آیات یو ناقه وه، خو په یو ناقه کې ډېرې علامې وي. یو آیاتو خو ډېرو آیاتو لره متضمن و. یو دا چې دا د تیږې نه راوتلې وه، دویم دا چې سمدستي لنګه شوه، دریم دا چې ډېره غټه وه، څلورم دا چې دوی ټول قوم ته به شودې ورکولې. نو ډېر آیاتو پکې یو آیات نه و. فکانوا عنها معرضین، نو ودوی د دې نه اعراض کوونکي. وکانوا ينحتون من الجبال بیوتا، او ودوی چې تراشل به د غرونو نه ځان ته کوټې. آمنین، حال دا چې په امن به د نزول د عذاب نه، یا په امن به د مرګ نه، د مرګ نه ځان په امن حسابولو، ځکه عمرونه ډېر اوږده و. یا آمنین من الانهدام، ځان په امن حسابولو د دې نه چې دا کوټې به ورباندې راچپش. فاخذتهم الصيحه، ونیول دوی لره چیغې مصبحین د سحر په ټیم کې. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، نو دفع نکړه د دوی نه هغه چې دوی کول من البيوت او المال. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، ما ندی پیدا کړی علویات او سفلویات او جویات الا بالحق، مگر دا مې په حق باندې پیدا کړی دي. بحيث لا يلائمه استمرار الفساد، په دې طریقه مې پیدا کړی چې د دې سره دا نه د مناسبه چې ټول عمر دې پکې فساد وکړي. نو تر یو ټیمه پورې به زه مهلت ورکوم چې خلک به پکې فساد کوي، وروسته به بیا په دې خلکو عذاب راځي. وان الساعه لآتیه، بشک قیامت راتلونکې ده. په دې کې اشاره د عذاب اخروی ته، او الا بالحق په دې کې اشاره د عذاب دنیوي ته. فاصفح، نو اعراضک الصفح الجمیل، اعراض خپل، اعراض خپل دې ته وایي چې ما خلا عن عتاب، چې بالکل ملامتي هم پکې نه وي. یعنی د مکی کافر ته بيخي ملامتي هم ورکوه. نو دا آیت منسوخ دي د آیت السیف، ورسته به د اعراض حکم منسوخ. ان ربک هو الخلاق العلیم، بشک استرب ډیر خو پیدا کوونکی دی او ډیر ښه عالم دی. ولقد آتیناک سبعا من المثانی، او په تحقیق سره درکړی دی تا ته ما سبعا و آیات من المثانی، یعنی من المقرر نزوله، دا هغه صورتنا و آیات دي چې دو ځلې نازل شو، یو ځلې په مکه کې او بل ځلې په مدینه کې. نو دا و آیات د سورۃ فاتحه مراد دي. صحیح روایت پکې دا ده. بعض علما پکې نور توجیهات هم ذکر کوي چې دا و طوال سورتونه ترنه مراد دي، سبع طوال، سورۃ بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، دا سبع طوال ترنه مراد دي. او بعض علما وایي چې امور مراد دي، امر، نهي، بشارت، انذار، امثال او تعداد د نعمو، اخبار د ماضیو، دا و امور ترنه مراد دي. او بخاری او ترمذی مرفوعا هم روایت کړی دی. من المثانی دا بیان د پر د السبعو ده، جمع د مسند په معنا د مقرر. نو ما تا ته و آیات درکړي دي. من المثانی یعنی من المقرر، یعنی په اعتبار د نزول سره مقرر ده. دا و آیات د سورۃ فاتحه. والقرآن العظیم، او درکړي مې درته قرآن عظیم، دا ما بقیه قرآن مراد ده. لا تمدن عینیکم، مؤګد وسترګری
یعنی مقرته کو سترګې دي الا ما متعنا به هغه څه چې ما نفع ورکړي د پاغه باندې ازواج یعنی اقوام منهم قومون تدوینا ولا تحزن عليهم ان لم يؤمنوا فدوی ایمان نه راوړي نو خفقي ګما واخفض جناحك للمؤمنين او ټټ وزر د شفقت د مؤمنانو ته وقل اني انا النذير المبين او تدوی توه چې بشک ز زویرون کې د عذاب نخکارا کما انزلنا على المقتسمين لکه چې ما نازل کړو على المقتسمين په تقسیم کوونکو د قران باندې په تقسیم کوونکو د قران تقسیم کوونکو د قران څوک دي الذين دا هغه خلق دي جعلوا القرآن عدين چې د ګرځول د قران ټوټه ټوټه په یو باندې ایمان راوړي او په بل باندې ایمان نه راوړي نو د مقتسمین معنا شو تقسیم کوونکو د قران چې په یو باندې ایمان راوړي او په بل نه راوړي بعض علما فرمایي چې د مقتسمین نه مراد د المانعين للناس عن ملاقات النبي صلی الله علیه وسلم هغه خلق ترنه مراد دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ملاقات نه به خلق منع کول او بعض علما فرمایي چې د دینه کفار مراد دي قران کې تقسیم داسې کړو چې بعضی حصے ته به سحر ویلي بعضی ته به کهانت ویلي بعضی ته به شعر ویلي نو فوربک لنسالنهم اجمعين زما دي پر رب ستا باندې قسمی چې خامخا به ته پوښتم خامخا د دوی نام د دې ټولو نه عما كانوا يعملون د دوی د عمل په باره کې فصدع بما تؤمر صدع په معنا د شق او د فصل نو فصدع یعنی فرق بین الحق والباطل د حق او د باطل په مابین کې فرق وکړه بما تؤمر په هغه طریقه چې تاسو امر کولې واعرض عن المشركين او د مشرکانو نه اعراض وکړه انا كفيناك المستهزئين بشك من كافيو تاته د استهزاء کوونکو نام الذين يجعلون مع الله الها اخر مستهزئين اغه خلق دي چې دوی ګرځي د الله سره بل معبود فسوف يعلمون نظر دي چې دوی به پوښ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بشك من خپويګو په دې باندې چې تنګيږي سینستا په د مقتضا بشریتک بما يقولون فسبح بحمد ربك نتفاکی بیان و د الله حال دا چې متلبس د حمد د رب سره وکم من الساجدين او شتد سجده کوونکو نام واعبد ربك او د خپل رب عبادت کوم حتى ياتيك اليقين تر دې چې راشي تا ته مرګ د یقین نه مرګ مراد بس سبحان ربك رب العزة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا أنت سبحانك